الله رب العزت دی هغه بیان خپل قرآن عظیم شان کې کړی دی. قارون موږ تاسې ټول پیژنو، کتابو کې راځي چې قارون ته الله دومره دنیا ورکړې وه. قارون خپله مسلمان و، د بني اسرائیلو نه و، کلمه به یې ویله لا اله الا الله، موسی کلیم الله. د هغه وخت ټول عبادات قارون کول. دومره دنیا الله رب العزت ورکړې وه. یو روایت کې مې کتل چې 40 هغه کسان چې الله ښه طاقت ورکړی، د ده د خزانو چابوی د هغو 40 کسانو نه سو اخیستلی. هغه د څه نه جوړې وې؟ د تانبه نه جوړې وې، د اور سپینې نه جوړې وې. بیا یې خپلو هغه مشاورینو ته وویل چې لږ د دې چابیو وزن کم کوي. بیا راولاړ سو، دغه چابۍ د لرګي نه جوړې کړلې، بیا هم چا نه سوی اخیستلی. بیا یې د هغه نه وروسته د پستوکې نه جوړې کړلې. 40 کسان د قارون د خزانو چابۍ د پستوکې نه جوړې سوی، دا چا نه سوی اخیستلی. او دا نن چې ښکاریان ګرځي، څوک دا غرسینې ښکار کوي، څوک سویان ښکار کوي، څوک قسم قسم مرغان ښکار کوي، دا ټوله د قارون دنیا وله، دا ټول د ده جایداد و. چې موسی علیه صلات وسلام کله قارون ته وویل، قارون د مصلې کلک و، د روزې کلک و، د تسبیحاتو کلک مسلمان و. خو چې الله کله حکم راولېږو چې د تا د امتیانو په مال کې ما په دوی باندې زکات فرض کړی ده، قارون ته سیدنا موسی علیه صلات وسلام وفرمایل چې ته به زکات ورکوې د خپل مال نه. ده دا مجلسونه شروع کړل چې موسی علیه صلات وسلام وږی سو، اوس د ما دنیا د ما نه په یوه چم باندې دا وړي، دا رانه پټوي. یوه رنډه یې پیدا کړله، هغې ته یې وویل چې ډېرې پیسې به درکړم. چې موسی علیه صلات وسلام کله د الله تعالی احکام بیانوي، کله دی د زنا د حرمت بیان کوي، ته به ولاړه سې او په مجلس کې به آواز وکوې چې نعوذ بالله نعوذ بالله. دغه موسی علیه صلات وسلام د شپې د ما سره دغه بدعملي وکوله. هغه ناسته ده، موسی علیه صلات وسلام بیان کوي. چې کله دا بیان کوي، بعض روایاتو کې راځي چې دا رنډۍ ولاړه سوله، الله د دې خوله ووالله، دې آواز وکاو چې دا موسی د الله تعالی برحقه پیغمبر او رسول ده، دا پاک ده. لیکن ما ته قارون دومره روپۍ راکړې چې د موسی علیه صلات وسلام په عزت باندې یو اټیک وکوه. لہذا موسی علیه صلات وسلام ما ته هېڅ لاس نه ده راوړی. موسی علیه صلات وسلام په جلال کې رالی، ځمکې ته الله رب العزت امر وکاو، د موسی علیه صلات وسلام امر ته تیاره سه. موسی علیه صلات وسلام ته الله وویل مځکه د تا ماموره ده، ورته یایې څه ورته یایې؟ موسی علیه صلات وسلام ځمکې ته وویل کش یې که. قارون یې تر دې بیډیو کش کړو. قارون ناره کړه وا موسی، ده ورته ویل کش یې که. مځکې کش کړو تر دې ګونډو پورې، ده نارې ورته ویلې. بعض کتابونه یې 40 وارې ناره وکړه وا موسی وا موسی. الله تعالی موسی علیه السلام ته وویل تا ته 40 نارې وکولې، خو لیکن تا معاف نه کو. که قارون یو وارې ما ته ناره کړی سي وا الله، ما به دی معاف کړی و. خو چې کله ځمکې دی تر دې اوږو پورې اندر کو، قارون دغه الفاظ ورته وویل، ول د تا مقصد دا و چې د ما مال یوسي، د ما مال تا ته پاته سو. سیدنا موسی علیه صلات وسلام د ده سره و سپین هغه یې ټول راواخیست، دا یې د ده په سر باندې کوټه کړل او ځمکې ته یې وویل چې کش یې که. دا اوس موږ تاسې تقریبا دغه د اتیا اخره زمانه ده. هغه د قارون معدنیات هغه د ځمکې نه د خزانو په شکل کې خلک راباسي. دا ځمکې کش کړل، دا ځمکه داسې په دې خزانو باندې شوري لکه هغه د چرګې نه چې لاندې اګۍ وي، په اګیو باندې دا شوري. بیا موسی علیه صلات وسلام یوه بدعا وکوله. دا اوس غرسینې و، نخسرې و، د غره مږان او پسونه، دغه ته یې بدعا وکوله چې الله لیوني یې کړي. دا ټول لاړو لیوني سو، نن د انسانانو نه منډې وهي او موږ تاسې پسې هغه ښکار کوو. اوس دا قارون چې الله غرق و او تر اوسه پورې یې ځمکه کشوي، دا څه دا محبت د دنیا و. د دنیا محبت چې کله هم د انسان په زړه کې پیدا سو، دا انسان به بیا هرې ګناه ته تیاري. حتی ګورو موږ تاسې ګورو
انسانان په سود باندې لګیا دي، سود کوي د دغه دنیا د محبت په خاطر باندې، دا په سود باندې لګیا دي. سود ته الله رب العزت په قرآن کې یي چې سودخور سړی دا د الله او د الله د رسول سره په جنگ لګیا، د الله تعالی سره جنگ کوي. حتی کتابو کې راځي چې یوه روپۍ چا د سود وخوړله، کمه ګناه یې دا ده لکه انسان سې راولاړ سي په حرم کې د مکې مکرمې په سن کې د خپلې مور سره زنا وکړي. ته اندازه ولګوه یاره ته جینې پیدا یې د تا مور، بیا په هغه کې د مینې حرم، بیا په هغه کې هغه مقدس ځای چې خانه کعبه ده چې څوک په دغه ځای کې د مور سره سزا کوي، دا به څومره غټ جرم. نن د دغه دنیا د محبت په خاطر باندې انسانان هغه داسې سول چې هغه رالټېږي څه کوي، هم په دغه سود باندې لګیا دي، په غلا باندې لګیا دي، په دوکه باندې لګیا دي، په ملاوټ باندې لګیا دي. دا ټول کارونه هغه مکمل دوی کوي. اوس مقصد څه ده؟ مقصد تکثیر د مال ده، مقصد څه ده؟ ډیروالی د دنیا ده. اوس اصل